الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. راغلی ملمانا په سټیج باندې موجود د دیر میوزیم انتظامیه او زمون طلباء کرام جمع السلام علیکم. شکریہ ادا کوم د دیر میوزیم د انتظامیه چې هغوی په دې موقع باندې په دې محفل کې موږ ته د شرکت دعوت راکو او په دې ښکلي نورانی ماحول کې موږ ته موقع ملاوه شوه. الله دې وکړي چې دا ماحول او دا نورانی محفل زموږ دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام د سفارش ذریعه جوړه شي. الله دې وکړي چې الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام په دست مبارک باندې موږ ته حوض کوثر نصیب. مختصر یو څو خبرې د دې موقع په مناسبت سره ذکر کول غواړم. اول د دې محافل او د دې مجلسونو مقصد صرف دکلاوه او نمایش دا نه وي، بلکې سیرت د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې دپاره محفل منعقد کول د هغې اصل مقصد او غرض د هغوی د زندګۍ سره د هغوی د سیرت سره شوق او محبت پیدا کول دا یو ذریعه وي. الله دې وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره زمونږ حقیقي محبت او د هغې حقیقي اطاعت زمونږ نصیب شي. نبی علیه الصلاة والسلام د ټول امت نه بلکې د ټول عالم دپاره رحمت جوړ کړی شوی، را لېږلی شوی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. د ماشومانو دپاره هم رحمت و، د غیر مسلمو دپاره هم رحمت و، د بوډاګانو دپاره هم رحمت و، د زناورو دپاره هم رحمت و، او د بوډاګانو دپاره او د زنانو دپاره او د هر چا دپاره هغه د رحمت یو باعث و. تر دې چې زناورو به هم خپل شکایت خپل فریاد هغوی ته وړاندې کوو او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی فریاد اورېدو او د هغې ازاله به یې کوله. کله کله به نبی علیه الصلاة والسلام به طور مزاح د مشرانو زنانو سره هم داسې ګپو لګو چې ابۍ جنت ته خو ابیګانې نه ځي، ځکه چې په هغې کې به ټول نوجوانه طبقه وي. نو ابۍ غریبه خفه شوه، په ژړا شوه. دا نبی علیه السلام ورته بیا تسلي ورکړه چې نه، هلته به ټول نوجوانان وي، تاسو به هم په دې عمر کې نه یې، بیا به په ښه عمر کې یئ. داسې د ماشومانو شفقت او مینه تر دې چې مشرکینو به کله کله مذاق وکړو چې دا څنګه پیغمبر دی، ماشومان هم ښکلی، د هغوی سره مینه لري، د هغوی سره محبت لري. نو نبی علیه السلام به فرمایي زه څه وکړم چې الله پاک ستاسو زړونه سخت کړي دي. آداب او اخلاق دا یو نمونه وه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام د هغه اخلاق چې دی هغه قرآن و، مطلب هغه د قرآن ترجمانی او د قرآن تفسیر و. د هغو ټوله زندګي نمونه د اخلاق وه. او هغوی فرمایي هم د دې دپاره زه رالیږلی شوی یم چې زه د اخلاقو د تعلیم تکمیل وکم. بنیادی زور او توجه په اخلاقیاتو باندې وه. بنیادی څیز زمونږ د ژوند هغه اخلاقیات دي. ځکه فرمایي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات وزني څیز هغه مونځ نه وي، هغه به نور عبادات نه وي، بلکې اخلاق به وي. تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښه وي. د دغه اخلاقو، آدابو
تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل شاګردانو ته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته پرېښه وو هغه به ارستانو ته او تر دې پورې چې ورثه الانبیاء د نن وخت علما کرام هغه اخلاقیات او هغه آداب هم مخ وړاندې بوزي. الله دې وکړي چې موږ هم په هغه اخلاقیات باندې منور شو. ماشومان به د ځان سره په خوراک کې شریک کول او هغه ته به آداب خودل پکار دا چې د هغه آداب او موږ هم سبق اخلو او د ځان سره کله کله خپل ماشومان دا هم په ناسته کې شریک کو چې هغه ته موږ آداب څنګه چې هغه خودل هغه شان ورته وخیو. یو صحابي معصوم په یو پروګرام کې شامل دي نو دا غوی لاسونه بداسې ده څنګه چې د ماشومان عادت یو ځای کې تبل ځای کې توړل راوړل. نبی علیہ السلام فرمایل یا ولد سم الله ټول ناول بسم الله وایا دویم کل بیمینک ومما یلیک په خیلاس خوراک کوا او خپل مخ ته خوراک کوا. دا مختصر آداب پکار دا چې دا مون خپل ماتحت ته خپل کشرانو ته دا غوی ته ورخایو. همدغه آداب صحابه کرامو ته منتقلو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل دو کسان روان ولیدل आवाज ورته وکړو دا پلانې څوک ده د یو نه تاسو کو ودا مې پلار ده وخا د دوی نه پلار مخ کې مزه د دوی نه مخ کې مکینا د دوی خبره ته توجه سره غوږیږه د دوی مخ ته आवाज موچته وا. نو دا آداب دا زمونږ د ټولو د پاره یو مشعل راه ده. دا پروګرامونه دا محفلونه هم دغه غرض او مقصد د پاره منعقد کیږي چې د داغوی اخلاق او داغوی چې کوم عادات او کوم طریقې وي چې هغه مونږ هغه له عملی جامه ورکو. دغه شان د خوراک آداب، پورته د ننوتو آداب، د واشروم د ننوتو آداب، د بیت الخلا نه والا تر بیت الله پورې دا داغوی په ټول ژوند کې دا ټول آداب موجود دي. نو چې دغه آداب دا زمونږ په ژوندۍ کې راشي داغوی اخلاق او داغوی نرمي. یو ځل په جمعات کې یو باندې سره راغی واغه پاغه کې واړه بول کول شروع کړه. صحابه کرام هغه په سختۍ سره د منع کولو کوشش کوو. نبی علیہ السلام هغه منع کړ چې نه دې ته بس نه وای. کله چې هغه د خپل ضرورت نه فارغ شو نبی علیہ السلام راوغوښتو او بیا یې په قلاره سمجاو کو چې فلانی دا جمعتونه دا د عبادت لپاره جوړ دي دا د بول براز لپاره نه دي جوړ. لہذا د دې لپاره خپل مناسب ځایونه دي آینده لپاره په جمعات کې داسې حرکت کول نه دي پکار. د نبی علیہ السلام خپل یو شان مبارک وو چې هغوی به کله په سفر کې تلل د نبوت نه مخکې هم نو داسې یو عظمت یو شان الله پاک هغوی له ورکړی چې دا د هغوی یو جدا شان و چې د هغوی د پسر په د پاسه وریځ د سایې دپاره تله. په یو ځای کې دمې ته کېناستل په یو قافله کې تجارت دپاره روانو نو لاره کې یو ځای کې د ونې لاندې سایې ته د کېناستو دپاره وړاندې شو. نو دې کې د دوی سره چې کوم نور ملګري نو هغوی مخکې سایې ته ورسېدل او دوی پاتې وو. نو بیا هغه ونه په خپله باندې د دوی د پاسه راوږده شوه او په دوی د پاسه سایه جوړه کړه. همدغه شان چې کله به د ضرورت دپاره چېرته تلل صحرا ته نو داسې به ونې ته اشاره کوله او ونه به راتلې خوا کېده یا دویمه ونه به ورسره راتله او د هغې په منځ کې به نبي علیه صلات وسلام د خپل ضرورت دپاره دننه ورننوتو. ګټو به هم هغوی ته سلام وي او بیا الله پاک هم مونږ ته حکم کړی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو هم په دې پیغمبر باندې درود وایئ سلام وایئ فرشتې هم په دې باندې سلام وایئ. او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې تاسو کې څوک هم یو پیر درود وایي نو په ده باندې الله پاک لس رحمتونه لیږي او ستاسو د درود دپاره الله پاک فرشته مقرر کړي د هغه ماته رارسئ. زمونږ د عامو خلکو په شان نه ده چې مونږ چاته وایو په پلاني ورسره زما سلام ووایه نو هغه باندې به سلام په مناسب وخت سره بیا ویلی کېږي. او د نبی علیه صلات وسلام سلام څنګه چې مونږ عام خلک بله کله کله چاته ووایو څوک عمرې له ځي حج له ځي نو وایي زما سلام ورسره په نبی علیه السلام ووایه. نو د دغه سلام ویلو نه مخکې چې مونږ دلته ووایو نبی علیه السلام ته د دغه کس د سلام رسولو نه مخکې هغوی ته رسولی شوی وي.
نو دا یو څو خبرې تاسو مخې ته وړاندې شوې. الله پاک دې وکړي چې الله پاک موږ له د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې د هغوی په اخلاقو باندې په عادتونو باندې موږ له عمل توفیق نصیب کړي او داسې محفلونه د هغې د مقررولو د هغې دپاره د اساني ماحول پیدا کولو د الله پاک موږ ټولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف یو پرې ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.